على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. درود شريف صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. پسټیج ناس علماء کرام او ماته مخامخ ګرانو او درنو مسلمانانو ورونو، حسن بصري رحمه الله یو ځل د احادیثو درس کو. په حدیث مبارکو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د فیضار مبارک تذکره راغله. حسن بصري صاحب خپل سر لږ ټایم د پاره ښکته کړو او بیا وفرمایل وکان له نعل نعلو بذکره. د محبوب داسې پیزارو چې د هغې پیزار په ذکر کولو الله جل شانه موږ ته اوچتوالی راکوي. چې د کوم پیغمبر د پیزار په تذکرې انسان ته عزت او عظمت ملاویږي، نو کم کلام چې د الله جل شانه د طرف نه په دریش کال کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دی، د هغې مجلس کې انسان ناسته کوي او د هغې کلام سره نسبت ساتي، الله جل شانه به موږ له څومره لوی عظمت او مقام راکړي. د مکې معظمې بلکې که موږ د اسلام تاریخ راوالو، دا په دوه حصو کې تقسیمیږي. د اسلام د تاریخ یو حصہ هغه ده چې یو موټی صحابه کرام دي، اسباب ورسره نشته د ترقۍ، خو د هغې باوجود چې هغوی چېرته ځي د عزت جنډې خښوي او شملې یې اوچتېږي. او د مسلمانانو یو تاریخ هغه دا دی چې اسباب د ترقۍ ورسره موجود دي، لیکن په مخ د ځمکې د دوی عمره ذلیل او رسوا خلق نشته. موږ له کتل پکار دي چې زمونږ او د صحابه کرامو په منځ کې دا خط او دا دیوال کم یو څیز دی چې د هغه دیوال نه اخوا عزتمن او معزز خلق اوسیږي او د دیوال نه دیخوا ذلیل او رسوا خلق اوسیږي. که موږ سوچ او فکر هم وکړو، د سترګې د حقیقت هم کوله وکړئ، نو موږ ته معلوم شي چې هغې طرف ته د قرآن وفادار خلق موجود وو، دا ځکه معزز وو، او دې طرف ته د قرآن بے وفا خلق موجود دي، دا ځکه ذلیل او رسوا دي. د مکې معظمې په ځمکه دوړه یو ډله د ابو جهل وه چې په هغې کې هغې سره ابو لهب موجود و، ابو سفیان ورسره دی، مغیره دی، ولید دی، ابی دی، امیه دی. دا قسم خلق ابو جهل ته خلقو ابو الحکم وی، ډیر زیات دانایي والا سړی و، ډیر هوښیار و، فیصلې به خلقو له کولې. ابو لهب د حسن د وجې به د خلقو ابو لهب وی. د مالدارۍ دا حالت چې په ملکونو کې به د دوی قافلې کالو سر ګرځېدې او قریشو سره تعلق و. قریش هغه قبیله وه چې دوی به په خلقو غالب و او په دوی به څوک غالب کېدل نه. بل طرف ته چې کوم جماعت او ډله موجود وه، په هغې کې بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب او دغسې عمار ابن یاسر رضی الله عنهم، د دې صحابه کرامو یو کمزورې جماعت چې د دنیا هیڅ قسمه اسباب ورسره نشته، یا غلامان دي او یا قریب آزاد شوي خلق دي، قبیلې یې نشته، خاندان والا نه دي، پیسې ورسره نه وي موجود، انتهایی د غربت حالتو، لیکن د هغې باوجود هغه د دنیا معزز خلق وګرځېدل. او د ابو جهل ډله هغه ذلیل او رسوا شوه. دې حد ته خبره ورسېده چې د هغوی نوم اغستل دا کنزل وګرځېدل. نن خپلو بچو له د هغوی نوم څوک ایږدي نه. محترمو حاضرینو، زموږ د دې دوه ډلو منځ کې فرق او دا امتیاز په څه سره راغلی و؟ نو دا یو ډله د نبی علیه الصلاة والسلام وفاداره ډله وه او دا بله ډله د نبی علیه الصلاة والسلام بې وفا ډله وه. د قرآن کریم
د پاره د الله جل شانه سنت او طریقه ده او دا یو ترتیب جوړ دی چې څوک د قرآن سره نږدې کېږي الله جل شانه به دا عزت من کوي او چې څوک ترې لرې کېږي دا به ذلیل ګرځي. او معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کو بیا سرپرازی غواړي پکل اهل جهان تابع شد قرآن کو خپل سردارې ته دوباره رسوي ځان تابع شد قرآن. د قرآن کریم دا نسبت دا ټول لوی عظمت والا سیز دی. یو ځل یو عالم بیان وکړ او وی فرمایل وی چې کله مسلمانان 1400 کاله وروسته لاړ شي نو دوی به ترقي وکړي. نو یو سړی ورته پاڅېده وی حضرت خلق مخکې روان دي او ته موږ وروسته بوځې. هغه ورته ویل تا څونه وروسته بوځم؟ وی 100 کاله مخکې څه چل و چې ته داسې خبره کوې؟ وی 100 کاله مخکې د خلافت عثمانیه قایم و حکومت و وی په هغه زمانه کې فرانس والا اراده وکړه چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې او ګستاخانه فلم جوړو. وی عبدالحمید ثانی دغه وخت کې خلیفه و جنگي لباس یې واچو او لاړه د فرانس د سفارت خانې مخې ته ودرېده او ورته یې وفرمایل کو تاسو دا جرأت وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې فلم جوړ کړو نو داسې عمل به درسره وکړم چې د فرانس یو خښت او مانه محفوظ پاتې نه شي. فرانس دا خبره واورېده او د خپلې فیصلې نه وروسته شو. وی لږ نور وروسته به دې بوځم وی 1000 سال وروسته دې بوځم وی 1000 سال مخکې د هارون الرشید حکومت او وی د دنیا اخیری ګوټ کې یو ملک عیسائی هغې د جزیې ورکولو نه انکار وکړ نو هارون الرشید ورته خط ولیکه وی ته خو انکار کې خو که زما د طرف نه ستا خلاف اقدام وشو نو زما د فوج لومبی سر به ستا په ملک کې ولاړ وي او دویم سر به ما سره دلته موجود وي دومره لوی فوج به درولېږم. وی لږ نور مخکې ولاړ شو وی 1400 کاله مخکې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله زمانه وه چې هغې کې د عدل او د انصاف یو داسې دور و چې هغې حکم کړو چې د غر په سر باندې دانې اچوي چې یو مارغه د شپې اوږې خپل جالې ته لاړ نه شي. او د هغې نه مخکې دور چې کوم د صحابه کرامو او ډېر سنهري دور او ناشنا دور دی د هغې خو مثال انسان پیش کولی نه شي. محترمو حاضرینو د قرآن کریم نسبت او د قرآن کریم سره تعلق د دنیا کې د کامیابی ذریعہ آخرت کې د کامیابی ذریعہ ده. کو انسان خپل ځل غروشتوی رحمه الله دا په دارالعلوم نصیریه کې شیخ الحدیث دی د حدیثو درس پې کوو وی کور په پریشانۍ وي ځکه عام طور چې انسان مدرسه کې درس او تدریس کوي نو د دوی ژوند د غربت وي. وی دوی یو ځل کور کې دا خبره وشوه چې یاره موږ ټول عمر په دې لنډارو او تګو کې تېروو لږ راحت موږ له هم پکار دی د ضرورت سامان درک نه لګي. وی وربشتوي رحمه الله وی هغې ته یو ورځ دوه پس د افغانستان نه یو خط راغی چې د بادشاه د طرف نه ورته لیکلی شوی او ورته یې لیکلي وو چې نصیر الدین صاحب تاسو موږ له راشئ نو موږ به تاسو له ښکلي ځای کې درس درکړو لویه تنخواه به درله مقرر وکړو. بس دغه کور کې اسم ماحول جوړو وی دوی فوراً وی چې به زه ټیک ته موږ ځو خپلې ښځې سره د شپې خبرې کولې وی موږ به سبا افغانستان ته لاړ شو او وی که نور هر څه هېڅ هم نه کم از کم افغانستان انار ډېر مشهور دي انار خو به وخورو که نه. په دغه سوچ او فکر سره چې سبا به موږ کډه اخلو او ځو به د شپې وده شو. نصیرالدین رحمه الله فرمایي وی چې زه کله وده شوم وی د شپې مې خوب وکت په خوب کې مې وکتل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغې تشریف فرما دي او خلق راځي نبی علیه الصلاة والسلام سره په یو ټوکری کې انار پراته دي او نبی علیه الصلاة والسلام هغوی ته ورکوي. وی زه ور مخامخ شوم وی ما ته توجه رانه کړه ما ته سم ونه کتل وی لږ ساعت پس بیا مې دغسې وکړل بیا توجه رانه کړه وی ما ورته عرض وکړو چې الله پیغمبره زه هم یو طالب یم زه هم د ستا د دین خدمت کوونکی یم ما لم یو انار راکه. وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ستا خو د افغانستان انار خوښ دي ته زما په انارو باندې څه کوې. بس دا خبره چې واورېده بس سهار چې راپاڅېد فیصله وکړه که موږ باندې لوږې تېرېږي او که کندې تندې تېرېږي او که هر قسمه حالات راځي خو د نبي علیه الصلاة والسلام د لاس مبارکو انار به حاصلو موږ به بل خوا نه ځو.
او د دین په باره کې دا د فتنو دور دی، حساس دور دی. تاسو وګورئ د احد میدان کې حضرت طلحه رضی الله عنه ولاړ دی او په لاس سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دفاع کوي، غشي منع کوي، ان تر دې چې دوی لاس شل شو. ابو دجانه رضی الله عنه خپل سینه نیولې ده او په سینو سره خپل غشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دفع لپاره استعمالي. او دغسې نور صحابه کرام داسې وو چې اویا زخمونه په خپل جسم باندې وخوړل. هسې موږ سوچ وکړو د قیامت پر صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې راشي او په جسم باندې اویا زخمونه خوړلي او الله پیغمبر ته ویل پیغمبره ستا د دین دپاره ما په ځان دومره سخته تېره کړې اویا زخمونه مې خوړلي. څه صحابه کرامو به خپل سرونه په لاس کې راغستي، الله پیغمبره ما ستا د دین دپاره خپل سر قربان کړی دی. بچي د یتیمانو قطار به ودرولي، الله پیغمبره دا بچي ما یتیمان کړي ستا د دین د تحفظ دپاره. خپلې ښځې او بیبیان هم کونډې کړې دي. دا قسمه قربانۍ به پیش کړي. هسې موږ سوچ وکړو چې دغلته موږ نبي علیه الصلاۃ والسلام ته څه پیش کړو. دا مدارس دا موږ سره محسنین دي، احسان کوونکي دي. که دې سره موږ دا ښېګړه ونه کړو نور به موږ څه وکړو؟ نو بهرحال دا موقع موږ ته الله جل شانه را کړې ده. که موږ خپل نسبت او تعلق د مدارسو سره د علما کرامو سره مضبوط وساتو، انشاءالله دا به نجات ذریعه ګرځي. هذا و آخر دعوانا.